بسم الله الرحمن الرحیم. زه ریاض نجفی د بیا تاسو ته خوندور کیسو سره حاضر شوی یم. یوه برتناکه واقعه تاسو ته غواړم ذکر کوم. دوستانو چې یو کلي کې یو کفن چور و، هغه به د کفنې پټولې مردګانو نه. وخت تېرېږي چې دغه کوم کفن چور و د دې سره همسایه یو کاس و، هغه ته پته ولګېده چې دا د شپې هسې کفنې راپټوي قبرونه. هغه ځان سره سوچ وکړلو، ویلې چې هغه بیمار شوی و، هغه ته دا احساس کېدو کېدی چې زه مړ شوم. څه یې وکړل، هغه کاس یې کور ته راوغوښتلو، ورته یې دي څه آیا تا نه ما ته څه تکلیف میلاو شوی دی درته؟ ویله نه هېڅ تکلیف نه، ته ډېر ښه سړی یې، موږ سره د خیا کوې، ته مو همسایه یې. ویله خو یو سوال درته کوم. ویله څه شي سوال کوې؟ ما نه ته چې غواړې؟ ویله که زه کله مړ شوم بیا ما نه کفن یونسي. واخله ما 2 کفن خستي دي، کوم کفن قیمتي وي هغه یوسه، خو ما نه بیا کفن یونسي، ما برهنه نه کړي. هېڅ کفن چور نه دا سره کېدی نه شي چې تا نه کفن یوسم. بیا خو هغه مجبور شو کفن یې په زوره ویر کړلو، هغه لاړل. نه وخته تېرېږي دغه کس وفات شولو. چې کله وفات شولو هغې شپې باندې دغه کفن چور کوم کفن پټوي دي ته احساس هغه وشولو چې هغه هسې هم مړ دی، هغه عموماً بیا چی کوي. چې کله دوی دغه خبره ځان سره وکړه، څه وکړل، قبر یې وکندلو، کفن یې کله پټولو، هغه برهنه شولو. هغه طرف نه ورته اواز وشولو چې ما برهنه مه کوه، پرېمږده، ما ته سوال کړی و. چې دوی سره څه وشول، خواب غوندې پیدا شولو کې یوه بیمارۍ غوندې ورته ولګېدله دنیا وروسته. بس دوستانو موږ هم پکار ځان سره سوچ وکړو، هر یو شي کې عبرت موجود دی. کومه ګناه چې موږ وکړو که نه، هغې ګناه کې یو عبرت موجود وي، پکار د هغه نه سبق واخلو یو پرې، بیا پکار د بر هغه ګناه ونه کړو، پکار د هغوی ګناهونو نه ځان وساتو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.